لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى يا هركلا شكرا موسى الأجل موسى عليه السلام وسار من أهله أو روان شود أخبل أهل سرى آنسا ويلد من جانب الدور فتربت كيدورنا نارا يوقور قال لأهله ويويق القوالة هم كسوا سار شيطاسو إني آنست يشكما أولد نارا يوقور لعلي آتيكم منها شايس رولم تاسطا منها يدغنا بخبر سخبر أو جدوة من النار يا رب يوشع لدقور لعلكم تصطلون يتاس بكرم شيء فلما أتاها يا هركل شديرال دي قوتا نوديا أواز وردوشو من جانب من شاطئ دغارنا الوادي الأيمن ميدان دخي أرفنا في البقعة المباركة ودغى بركة زيكي من الشجرة ليبقلنا أن يا موسى يا موسى عليه السلام إني أنا الله يشكاز الله ما رب العالمين والوردقار جهنم وأنا ألقي عصاك وأخر دواق بالأمسى فلما رآها يشد غولدا تختص حركة كولو كأنها جان لكشد غارد ولا مدبرا وبشر بشاسرا ولم يعقب وشاتين كذا يا موسى يا موسى عليه السلام أقبل ولا تخف أروان شام ويريقا إنك من الآمنين بشكاة أمن كنتم كي اسلك يدك داخلك فلاس في جيبك قبل كريوانك تخرج بيضاء أبروزي سبنا من غير سوء في سعيب وبما ريدا واضم إليك ويزيك زنسرا جناحك والمرج من الرهب ليرنا فذلك برهانان واستاذوا دليل الذي من ربك استاذ رب طرفنا إلى فرعون وملئه ودار السردارانتا إنهم كانوا بشكاهدي قوما فاسقين قومنا فرمانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بحكي آيات مباركة موسى عليه السلام دویم حالت اغا ذکر شو. موسى عليه السلام د مصر نا مدین طرف تا هجرت کو او التا الله تبارک وتعالى دته یو بهترین ملګری او بهترین مشر یو بهترین تربیت کوونکی هغه ورکو چې هغه حضرت شعیب علیه السلام او شعیب علیه السلام وتوی چې تو سیاره مکه وازکا دوست ظالمانو نه راوته او ته په امن کې
ولیکن شرط ورسره کېښودو چې ته زما ګډې او بېزې دا 8 کاله یا که زړه دې غواړي نو 10 کاله یعنې 8 کاله لازمي دي او که یو 2 کاله د ما سره سیوا تېر که 10 کاله نو د دې بدله کې به زه تا ته بیا خپله یوه لور په نکاح باندې درکړم. دغه ټایم یا د موسی علیه السلام عمر هم کم دی. د موسی علیه السلام عمر د 20 نه لږ بره، نو کله 7 کاله ورسره سیوا شي په ځوان باندې هېڅ فرق نه راپرېوځي. او الله تبارک وتعالی د انبیاء کرامو تربیت هم کوي او تربیت لپاره الله تبارک وتعالی په خپله د هغې انتظام وکړي. نو حضرت موسی علیه السلام به دا ګډې او بېزې سرولې. بخاری شریف کې روایت دی، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موسی علیه السلام 10 کاله تېر کړه مسلسل، او 10 کاله یې د خدمت وکړو او ګډې بېزې هغه ورته وسرولې. نو بیا ورته حضرت شعیب علیه السلام خپله لور ورکړه. 10 کاله 8 کاله برابر شو نو موسی علیه السلام غږ نه کړو. بیا چې 10 کاله برابر شو نو شعیب علیه السلام پوه شو چې دې په هغه لویه درجه باندې په زیات وخت باندې دې عمل کوي. دین علماء کرامو دا مسله هم رایستې ده چې د انبیاء کرامو او د نیکانو خلکو دا شان دی چې هغوی ته یو څیز حواله شي د هغې کې زیادت کوي، کم وخت پکې نه تېروي. یو ډیوټي چې ورته حواله شي چې ته به 8 ګنټې دا ډیوټي کوې نو هغه وایي نه به وکړو. لکه موسی علیه السلام ته 8 کاله او 10 کاله کې اختیار میلاو شي. که مونږ ته د اختیار میلاو شوی مونږ به وایو که یو 2 کاله راکم شي هغه 2 کاله سیوا تېر هېڅ پروا یې هغه نه وه. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د حضور صلی الله علیه وسلم دا شان یو څیز به پې لازم شو نو د هغې نه زیات پې ادا کړو. کله به د یهودیانو نه قرض واغشتو، کله به مشرکانو نه قرض واغشتو، کله یو صحابي نه بیا به چې واپس ورکولو قرض به یې ورکړو، اضافي به یې ورسره لږې پیسې ورکړو. هغوی به ویي جي دا خو تاسو وایي نه نه بس دا زما عادت دی، دا زما عادت دی. په لږ څیز اضافه ورکولو باندې د انسان مال نه کمیږي خو د بل زړه پې خوشحالېږي. او دا د نیکانو خلکو شان دی. هغوی په لږو لږو پیسو باندې په لږ لږ څیزونو باندې په ګنټه نیټ ټایم باندې هغه جګړه نه کوي. زموږ ټول نظام په دې باندې خراب دی چې موږ ته 8 ګنټې حواله شي موږ وایو چې څنګه به 6 ګنټې تېري بس کار خراب شي. نه چې 8 ګنټې حواله شو 1 ګنټه پې سیوا وخت تېر کړه. دغه شانتې یو مزدور دی دیاړي کې غریب ټوله ورځ په لور کې لګیا دی په تکلیفونو باندې هغه چې کوم دی نو 1000 روپۍ ورسره محصلات مقرر شوي دي 1000 روپۍ یو که 50 دی ورته مازدیګر سیوا ورکړو هغه به څومره خوشحاله شي. زړه به یې دعا وکړي چې یاره ما خو کار هغه د 1000 روپو وکړو دا 50 راته ولې سیوا راکړو یاره دا 50 روپۍ د اضافي والا ډېر مې وس نه کېږي یو پیاله چې یې ورته وسو هغه به څومره خوشحاله یاره دا 100 روپۍ سیوا والا هفته کې مثلا 8000 روپۍ جوړېږي یاره دا 500 په سیوا والا بس تا نه دغسې خوشحال یم هغه بله ورځ کار نه کوي کډېر به زړه به یې دا نه مني چې یاره دا د شریعت مطهره اصول دی او د نیکانو خلکو دا نښه ده چې هغوی لږ غوندې څومره یې وس کېږي د هغې مطابق لږ غوندې څیز اضافه ورکوي. د موسی علیه السلام اضافي وخت تېر کړو. بیا ورته شعیب علیه السلام خپله لور په نکاح باندې کا. یو روایت کې راغلي 18 سال یې ورسره تقریبا تېر کړ. 10 کاله پس ورته نکاح میلاو شوه او بیا یې ورسره وخت تېرولو. هلته یې بچي هم باقاعده هغه پیدا شو. بیا موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام وایي چې زه اوس لاړ شم. موسی علیه السلام دلته مور هم ده والدین ده مور هم ده او ورور هم دی هارون علیه السلام او والدین ده د هغوی د خدمت لپاره اوس چې کوم دی نو واپس راځي خو لیکن زړه یاره یې پړه کېده اوسه پورې خو د فرعون حکومت شته او زه تللی یم که بیا رالم نو بیا به ما ګرفتارۍ پته نه لګي چې څه به کوي نو په غیر آباد لاره باندې را روان شو په مشهوره لاره باندې هغه نه راځي خو بیا جمع مو او ځنګله مو لاره ترې رکه شوه او شپه وه اوس الله تعالی د ده نه دا لاره م رکه کړه جمع پې باندې رالو کور والا یم ده یک شو دي او ځنګلات هم دي اوس الله د بل انتظام کوي انسان خو وایي چې دا مشکلاتو ته زه مخامخ شم خو نه الله بل انتظام کوي تاسو ته مخکې به ویلي یو انسان باندې مشکلات راله نو دی الله د ټولې دنیا نه کټ کوي ځان ته یې متوجه کوي دا مشکلات دې دپاره راځي چې دا انسان د ټولې دنیا نه کټ شي او ما ته راشي
ځان دې اوس متوجه کوي نو دغه ټایم کې دې په دې ځنګل کې د شپه دا ساړه دی اور والا بیماره ده او لاره ورته شوې ده نه الله تبارک وتعالی ورته لرې نه یو رڼا دی وایي چې دا کار وشو رڼا پسې ورځي خو دی وایي چې اور بلیږي او موږ ته خو د اور ضرورت دی ساړه هم دی اور والا بیمار هم ده کېدای شي دې اور سره سوکینو څه به دې وغواړو د خوراک دپاره هلته چې ورځي هغه کوی تور دی او هلته یوه ونه ده په ونه باندې د الله تبارک وتعالی تجلیات راغورځي مثالي تجلیات دي د الله تعالی د طرف نه راغورځېږي دا خو یو پاک ځای الله تعالی درته یو نښه ښکاره کړي دی چې څنګه ورځي الله تعالی د طرف نه فرشتې په اواز کې الله تبارک وتعالی وایي چې چپلې وباسي بل بیزار وباسه دا پاک ځای بیزار یې وویستو او ورالو الله تبارک وتعالی د فرشتې په ذریعه سره ورسره خبرې کوي او ورته وایي چې یارېږه ما تا ته اوس پیغمبري مېلاوي دی ویرېد عصا وغورځوه چې عصا یې وغورځول هغې نه مار جوړ شو دی وروستو کېږي موسی علیه السلام ته الله تعالی وایي وروستو کېږه ته ونیسه وینې ما واپس اسه دا د یو معجزه شوه پیغمبر شو معجزه ته میلاو شوه بله عصا غورځوه بې نه به غټ مار جوړېږي دنیا به تېرېږي یې نیسه دغه پرېکټیکلې ورسره او بله دا لاس دا پترخ کې ورکړه چې پترخ کې ورکړو راوباسه ننور غوندې پړه کېږي دا دې بله چې زړه ته یې تکلیف میلاوېږي پړه باندې لاس کېده یاره به درنه هغه چې کوم دی نو ختمېږي ورشه فرعون ته موسی علیه السلام تللی و د اور اغوښتو دپاره الله تعالی ورته پیغمبري ورکړه د دنیا د یو معمولي څیز یعنې خوراک یا څه چې کور والا ته راوړم هغې دپاره الله تبارک وتعالی څومره لوی مقام ورکړ دی خو زه یوازې شوم په ځنګل کې شوم تکلیف راغلو الله تبارک وتعالی لوی مقام ورکړو او بیا الله تبارک وتعالی ورته وایي ورشه دا د الله تبارک وتعالی دینه الله تعالی وایي چې دا ځای مبارک دی چپلې وباسه بیزار وباسه دینه مفسرینو حضراتو دا مسله راایستي کوم ځای کې چې نیکي کېږي هغه نیکۍ والا ځای برکتي شي دا مسجد خلک د برکت ځای ګڼي داسې کم کور کې چې نیک اعمال کېږي هغه کور برکتي شي کم کور کې چې بد اعمال کېږي د الله نافرماني کېږي هغه کور سپېره شي کور سپېره شي دې وجې نه پخواني خلکو که تاسو ته به یاد وي هغوی به ډېر زیات چېرته مشکلات به راغله نو دننه کور به یې چاته ښول یعنې نه به یې د کور دننه حصه دا به یې چاته نه ښول صرف د جومات چېرته امام به یا به د محلې یو نیک سړی و نو هغه یې راوستو چې دم زموږ کور کې واچوي ورنه خپل دننې کور چا دیوالي به هم چاته نه ښوله و یاره دا زموږ د پردې ځای دی او دې کې زموږ اعمال دي او زموږ هسې نوې سپېرهتوب پکې راشي پاک ځای کې چې پاک اعمال کېږي هغې کې برکت سیوا کېږي یو ځای کې چې بد اعمال کېږي یو کور کې چې بد اعمال کېږي دې کې نحوست راځي دا څوک ګورئ اکثر کورونه داسې وي هغې کې یو خاص ځای وي قبره یې د اوس دپاره جوړ کړي هغې ته چې مونږ لاړ شو کله کله خلک مونږ وغواړي یاره راشه روټۍ ده یا ماشوم پیدا شوی هغه ځای ته چې مونږ ورشو باقاعده پته ولګي یو سکون یو اطمینان یو راحت یو خوشحالي باقاعده انسان ته میلاو شي د دې اعمالو د وجهې نه ځایونو کې هم باقاعده مقاماتو کې هم برکت راځي اوس الله تعالی موسی علیه السلام ته پیغمبري ورکړه وروسته به ورته وایي اوس ته لاړ شه او فرعون ته دعوت ورکړه فلما قضا کله چې پوره کړه موسی الاجله موسی علیه السلام موده وسار باهله روان شو د خپلې بیبي سره آنس من جانب الطور نارا نو وینېدو د کوی تور د طرف نه یو اور دی وایي چې اور دی په اور نه دی رڼاګانې لرې نه اور ښکاري قال لأهله وی خپلې بیبي ته امکثوا وسار شئ تاسو انی آنست نارا ما اریدو اور نور زامن ورسره و مشرې زوی د څلورو پنځو کالو هغه یې مور سره ایثار کړو انی آنست ما اریدو نارا یو اور لعلی آتیکم منها شاید چې زه راوړم تاسو ته د دې نه بخبر څه خبر او جذوة من النار یا یو شعله د اور لعلکم تصطلون دې دپاره چې تاسو ځان ګرم کړئ فلما اتاها هر کله چې دې کور ته رالو نودیا اواز ورته وکړی شو من شاطئ الوادي الايمن د غاړې د میدان د ښي اړخ نه فی البقعة المبارکة په دغه برکتي ځای کې من الشجرة د دې ونې نه یو فرشتې ورته اواز کړو ای یا موسی ای موسی علیه السلام انی انا الله بېشکه زه الله یم یعنې الله د طرف نه تا ته اواز کوم رب العالمین چې رب العالمین دی وانا القی عصاکه او وغورځوه خپل امسا فلما رآها هر کله چې دوی د امسا تهتزو چې ګرځي کانها جان لکه چې مار دی
ولا مدبرا فشار وانشو ولم يعقب شاته لك يريد يا موسى الله تعالى فرشتي بجب आवाज किए मूसा अलैहि सलाम अक़बल बख्शा वला तखफ वयरेगा इन्नका मिनल आमिनीन बेशक अंत अमन मुंदुर के ही उसलुक यदका दाखिल का फल्लास बिजेबिका वक़बल ग्रीवान तरखी तखुद पैदा रोई बासा तक्सबिन मिन गैर सूइन ना बीमारी न दा सब्रगे मरस ने दा अल्लाह तरफ ना मुजिजा दा वक़मुम इलैका जनाहका दा सराय ज़ेका फलमट मिन रहबी दयरी बवख के फजानी का बुरहानानी جاءت دليلنا ومعجزين من ربك تركنا إلى فرعون وملئه وسرداران إنهم كانوا بشكل قوما فاسقين خلقنا قربان الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم أنبيائه وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله تمنا كنا معاذ يا الله تمنا كنا معاذ يا الله مدد إخلاص نصيب فرمائے استقامت نصیب فرمائے नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरा इत्तिबा नसीब फरमाए सब बीमारान दिया अल्लाह को शिफा कामिला नसीब फरमाए कुल हाजिरीन व सामिईन का या अल्लाह फराख रिज़्क़ नसीब फरमाए बिला मुशक्क़त रिज़्क़ नसीब फरमाए हर किस्म गुनाहों ना या अल्लाह कबूल महफूज बद नजरिना गीबतना दरूबना या अल्लाह हर किस्म गुनाह हम महफूज के बल रज़ा कुलबिना महब्बत नसीब फरमाए कुरान मजीद हदीस मुबारक फहम व अमल नसीब फरमाए यो मरकरे दे शिनूनु में सब मुसलमान अल्लाह दिवाली से बरशवे दे दुआ व तौफीक तमाम वाले से दुआ की या अल्लाह कामिल मग़फ़िरत नसीब की या अल्लाह कामिल बख़ने नसीब की या अल्लाह कामिल बख़ने नसीब की सल्लल्लाहु